ولل هدي او د هدي یعنی د قربانۍ د زناورو د دې هم به حرمتي مکوي. د دې به حرمتي څه ده چې تاسو په لار باندې به حاجیانو د ځان سره بوتلل نو دا پټوي د دینه په لشه په دې باندې سورلیم مکوي. دا ټول چې کوم دي ممنوع دي. کوم د قربانۍ زناور به چې د حاجیانو د ځان سره بوتلل حج د پاره د قربانۍ د پاره نو په دې باندې سورلیم منه ده. د دینه په لشل او دغه رنګ دغه پټول نو دا چا پټولو یا چې کوم دي د حرم شریف د حدودونو منع کولو نو دا ټول په دې کې داخل دي چې دا د دې شعائر د اسلام به حرمتي کوي. ولل هدي او د هدیو یعنی د قربانۍ د زناورو د دې به حرمتي مګن دام د دې به حرمتي چې د الله د لار نه من کی لار کی ایثار کی یا پټ کی یا پسورلی کی یا د پیل شي څه قسمه پیدا دي اهلی دا ټوله په دې کې داخله ده. ولل قلائد قلائد د قلادتون جمع ده دا پټه دی ویل شي پټه نو د قربانۍ چې کوم غټ زناورو غوا اوخ وغیرہ اوخه دا بچي بوتلن نو دیته به چا بوته چپل زوړند کړه چا بوته غاړه کې پټه واچوله چا بوته بل یو نه خواچوله چې دا به د دې خبره علامت چې د قربانۍ زناور دي د حاجیانو او د ځان سره بوزي نو خلکو به ډیر قدر کو نو دغه غاړه ته پټه چول یا چې کوم دی هغه ته چپل زوړند کړي و نو دا به دې خبره علامت چې دا د قربانۍ زناور دي او حاجیان د ځان سره حج د لپاره بوزي نو دا به نه چا پټاو انو بیا سورلی کوله او نه بچ چا چې کوم دی په وغیرہ لشل نو دغه الله وی به حرمتي مکوي چې تاسو دا کم زناور چې دی هغه ته پټا او چول شي دا نه خد دی چې دا حاجیان د ځان سره بوزي التکی نو دا پټوي او دا منکوي د لارینه لار کې او دا رکاوټ جوړوي پرې دې چې دا ځان سره چې کوم دی حاجیان صاحبانی ورسي